ډېرو معززو محترمو که زندګي بدلول غواړئ، که ژوند کې ټولې مسلې ټول غمونه ختمول غواړئ، که زندګي خوبصورته تېرول که غواړئ، که د زندګۍ د غمونو نه د پریشانو نه دغه رنګې د زندګۍ د مشکلاتو نه تاسو چوټکاره حاصلول غواړئ، نن چېرته کومه وظیفه زه ښیم محترمو دا زه پخپله هم کوم الحمدلله ثم الحمدلله. تمامې پریشانۍ به د الله تعالی ختمي، تمام غمونه به د الله تعالی ختمي، د آخرت دی او د دنیا دی تمام همونه به د الله تعالی ختمي. یو غمي یو همي. غم دې ته وایي چې څه وجه وله معلومي، د چا څوک مړي، د چا څوک مړي، د چا څوک بیماري، د چا په یو تکلیف باندې غم وتی غم. څوک د رشتې دپاره غم کوي، څوک د ښځې دپاره غم کوي، څوک د کاروبار دپاره غم کوي، ته غم وي. یو هم دی هم چې هغې له وجه معلومه نه ده، هسې بېسه د زړه خفه دی، هسې بېسه نه صحت دې ښه دی، رشته دې برابره ده، کاروبار دې ښه دی، خو بیا هم زړه دې هسې بېسه خفه دی، دې ته هم وایي هم. نو څوک چې دا وظیفه کوي محترمو د هغه غمونه او همونه به الله تعالی ختم کړي. او الحمدلله زه کوم زما ټول غمونه او همونه الحمدلله الحمدلله په لاکو په کروړو شکر ګزار یم د خپل الله جل شانه چې زما ټول همونه او غمونه ختم کړي دي الحمدلله. نو محترم مسلمانان دا وظیفه تاسو شروع کړئ انشاءالله. نن د جمعې مبارکه شپه ده او د زیارت ورځ ده. د دې نه یې فکه اراده وکړه چې دا وظیفه به زه انشاءالله په زندګۍ کې د چره د سره هم نه پرېږدم، د مرګه پورې به دا وظیفه زه انشاءالله کوم. او محترمو د آخرت فایدې هم پکې دي او د دنیا فایدې هم پکې دي. او د دنیا خو پکې دومره فایدې دي انشاءالله چې ستاسو هر حاجت، هر فیصله، هر غم، هر مشکل دا به د الله تعالی په ښکلې احسنې طریقې سره، په بهترینې طریقې سره، زبردستې طریقې سره الله جل شانه ختموي. لہذا دا وظیفه را سره پوره وړئ، عمل کې راولئ، زندګۍ کې راولئ. زندګي به سنوار شي، زندګي به ښکلې شي، زندګي هم د خوشحالو شي، زندګي به هم د غمونو نه ختمه شي، زندګي هم د مشکلاتو نه ختمه شي انشاء الله العزیز. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېرو معززو محترم او قابل قدر مسلمانان رونو خویندو، هغه مسافر کم چې بهر هیوادونو کې، بهر ملکونو کې، بهر کنټرو کې زندگی تیروي د خپلو بچو دپاره، د خپلو بیبیانو دپاره، د خپلو ښځو دپاره او د خپلو میندو دپاره، الله تعالی د دغه ټولو مسافرو له ډېره اوږده زندګي د صحت او عافیت والا ورکړي. او هغه نوجوانان کم نوجوانان چې زمونږ ویډیوګانې ګوري، ډېر په کثرت سره نوجوانان زما وظایف اوري، الله تعالی دغه نوجوانانو له دنیا او آخرت خوشحالۍ ورکړي. دغه نوجوانان چې په څه خوشحالیږي رب کریم الله دغه نوجوانان په هغه څیزونو باندې خوشحاله کړي. په کوم څیز چې خفه کېږي الله د هغې ټولو مسلو مشکلاتو نه دې نوجوانانو ته الله هغې نه براعت ورکړه مالک الله. او کومې جینکۍ چې دي الله تعالی د هغوی ته هم رشتې ورکړي، څوک رشتو دپاره، څوک څه دپاره، څوک یو څه دپاره وظایف کوي. الله تعالی دې وظیفې سره ستاسو تمام مشکلات ختم کړي انشاءالله. جمعې مبارکه شپه ده، نو دا وظیفه په یقین او دهان سوچ سمج سره په اخلاص سره شروع کړئ، په اخلاص سره او په داسې طریقې سره شروع کړئ چې انشاءالله زه به دې له وخت وباسم دې وظیفې له. او دا وظیفه به انشاءالله زه د مرګه پورې نه پرېږدم. زنانۍ په حیث کې هم کولی شي، هر وخت کې دا وظیفه انشاءالله تاسو کولی شئ، په ولاړه، په ناسته، په ملاسته، په روانه کې خبرې هم ورسره کوه، خو چې لږ توجه دې الله تعالی ته وي چې زه دا وظیفه کوم، په دې وظیفه باندې لګیا یم، شروع کړې مې ده. محترمو تاسو به حق حیران یئ چې دا دومره د وظیفه چې دا نو دومره فضایل او دومره حکمتونه دې بیان کړو. نو محترمو دا وظیفه ګوره الله تعالی قرآن کې څه فرمایي؟ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله په یو پیغمبر باندې هم درود نه دی نازل کړي. صحیح شو؟ الله تعالی په یو کتاب کې هم نه دی ویلي، تورات، زبور، انجیل یا صحیفو کې چې په پیغمبر باندې درود وایي. خو الله تعالی په قرآن کې فرمایي یا ایها ان الله وملائکته، چې بېشک الله تعالی او د الله تعالی فرشتې دا درود وایي، درودو په چا باندې؟ په نبي علیه السلام باندې. او یا مسلمانانو تاسو هم په رسول الله مبارک باندې درود شریف وایي.
نو چې الله تعالی په خپل درود وری الله تعالی فرشتي په خپل درود وی او مؤمنانو ته درخواست نو مو تعالی به درود ویل فکر دی وکړو بل ځکه رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم بارک راضی او صحابي راوي رسول الله سونه درود شریف پتا سویم نو صحابي عرض کې رسول الله دومره ویم لکه مثال په تور نیم ورځ ویم رسول الله مبارک ته دین هم سیوا یا رسول الله د نیمه ورځې نه لږه سیوا حساب دین هم سیوا کوي الله ټول ورځ ویم وي بس دا وستا د فار دنیا او د آخرت د ټولو غمونو او تکالیف ان شاء الله مفهوم داسې دی چې دا به بهتري نظریه وګرځي نو ټول ورځ درود شریف ویل او محترم به علماو ذکر کړی دي چې کوم انسان ورځ کې زر پیری درود شریف وی زر پیری ګوره دا دغه نه چې تم درود ابراهیمی شروع کې صلی الله علیه وسلم یا وصلی الله علی النبی الامی وصلی الله علی النبی الامی وصلی الله علی النبی الامی کوم انسان چې ورځ کې زر پیری درود شریف وی نو علماء ذکر کړی دي د به هغه فوري نمرې تر څو پورې چې د رسول الله مبارک په خوب کې ویني د به هغه فوري نمرې تر څو پورې چې د په جنت کې خپل مقام اونویني په یخ باندې یا په ود باندې یعنی په جنت کې چې د کم مقام دی هغه به خامخا اینې غنا پاس مړ کېږي او په یو پیر درود شریف ویلو باندې د انسان لس ګناهونه معاف کېږي لس درجه بلندېږي او لس نیکۍ لیکل کېږي محترمو درود شریف ګوره دا یو داسې عبادت دی یو داسې اسکار دی محترمو چې د دنیا ټول غمونه او همونه به د الله تعالی ختم کی بس اخیری خبر او اخیری فیصله ده چې د دنیا ټول غمونه او همونه به د ختم کی نو موږ سره دومره ټیم خلم بیواکه کریږي کله سو وایو کله یو غرجنګو کله بل غرجنګو دینه داخله چې ځان سره اکاونټر یا تصویر اول او روزانه زر پیری درود شریف رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم باندې پابندۍ سره وایو هغه پر ډوډۍ نه خور هغه پر خوب نه کو در سو پر چې په خپل د دوه جهانو سردار نبی مصطفی احمد مجتبی محمد عربي صلی الله علیه وسلم باندې زر پیر درود نه ویل هغه پر بنو د کیږي ان شاء الله اراده ام ده فکا اراده وکي زه خو الحمدلله د سلور 15 شپږو کال نه لازم معمول چې روزانه د درود شریف یم الحمدلله ثم الحمدلله 2000 پیرو پر زویمه صحیح شه سره د امامت او سره د درس او تدریس الحمدلله زه د ټیم واسم او سل فیرو سه درود ابراهیمی هم ویم او زه خو درود شریف لګران ویم زه خو دا درود شریف ویم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم زه دا درود شریف ویم تاسو دا وایي وصلی الله علی النبی الامی وصلی الله علی النبی الامی وصلی الله علی النبی الامی محترمو ان شاء الله دا شروع کوي بغیر وظایف او بغیر دعاګانو باندې الله تعالی تمام حاجتونه پوره کړي الحمدلله زما داسې زندگی د الحمدلله ډیر شکر گزارم د الله تعالی نه چې داسې زندگی ان شاء الله به د یو بادشاه هم دی هر سهولت هر نعمت الحمدلله ډیر په کوړو په ير بهاو د الله تعالی شکر گزارم سره د درود شریف برکات دي دا درود شریف شروع کوي ان شاء الله او دغه طریقې سره روزانه وای وصلی الله علی النبی الامی الله تعالی